افغانستان د سټوډنټانو لپاره هلکانو جنکو لپاره پاکستان چې کوم د سکالرشپ یا د وظیفو اعلان کړی د هغې کې چې کوم پارټیسپیشن په امتحان کې هغې لپاره چې کوم ټیسټ دی په هغې کې په پاکستان کې مشته افغانانو او په افغانستان کې چې کوم هغوی چې څونه چې خلکو پکې شمولیت کړی د دې نه دا پته لګي چې یاره خلکو چې کوم دی لکه غواړي افغانان چې یاره تعلیم وکړي دغه وکړي خو د هغې نه پس مونږ ګورو لکه د په دې سوشل میډیا باندې بعضې افغانانو خاصه توګه هغه چې په د یوروپ او په امریکا کې دي لکه هغوی چې کوم دا شور جوړ کړو لکه چې پاکستان کې نه پړومبي ځل باندې افغانستان دپاره چې دی دغه ورکړي سکالرشپ ورکړي دا سکالرشپ خو د جمهوریت 20 کاله دور کې هم هغه ټیم کې مو د دې نه ډېرې زیاتې وې اوس دا د هغوی په ډیمانډ باندې چې یاره لکه پاکستان مې چې یاره دا شی افغان جنکو ته هلکانو ته ډېرې زیاتې مسلې دي نو هغه شی دوباره چې کوم دی ریوایو کو په افغانانو کې ډېر زیات د هغوی د دې شمولیتونو نه په دې امتحان کې او د هغوی چې کوم غوښته کوي د هغې نه دا پته لګي چې هغوی غواړي خو د هغې سره بله چې کومه مسله راغله افغان امارت اسلامي په هغې باندې یو دباو داسې ښکاري چې رګینې هغوی په افغانستان کې تعلیم بند کړی دی او اوس چې کوم دی صرف په پاکستان کې ما په خیال ده داسې نه ده یو شی که ښه شی دی پکار دی چې د هغې تعریف وشي ځکه چې په دې افغانستان کې چې کله د جمهوریت دور و نو په هغه ټیم کې لکه دا خبره وه تقریبا 40 نه 45 سره د پاکستاني ګریجویټ چې کوم هغه ټیم کې په کابل او د افغانستان په مختلفو دغه کې کارونه کول نو تعلیمي پوهه آیا هغه 45 سره چې کوم دی هغه د پاکستان ایجنټان شو او چې کوم دي نو هغه خو هغه نه دي چې پاکستان کې سبقونه ویلي دي اوس دا یو سوچ خبره ده دغه خلک چې بهر ناست دي د هغوی بچي سبق وایي د هغوی لوڼه سبق وایي اوس دلته کې که په افغانستان کې یو موقع نشته دی او پاکستان دا موقع ورکړي یا ایران ورکړي الله دې وکړي چې ایران هم دغه شانتې یو 10 زره اعلان وکړي الله دې وکړي چې تاجکستان هم وکړي ازبکستان هم وکړي ترکمنستان هم وکړي ترکیه هم وکړي نور ملکونه هم وکړي زه خو به وایم چې په کار دا وه چې زموږ افغان ډایسپورا چې دی هغوی دا مثال واخلي او ایران ته ووایي چې یاره که پاکستان ورکوي شي نو ولې نه ایران دې هم ورکړي ولې نه تاجکستان دې ورکړي ترکمنستان دې ورکړي ترکیه دې ورکړي نور زموږ عربي هیوادونه چې کوم دي هغه دې ورکړي مغربي هیوادونه دې ورکړي چې زموږ افغان وروڼه خویندې ماشومانې چې کوم دي هغوی د دې تعلیم کم از کم دومره وي چې یاره څه که په پاکستان کې ډاکټرانې جوړې شي که په ایران کې جوړې شي که په ترکیه کې جوړې شي هر چېرته چې جوړې شي اخر کې خو به هغوی خدمت د افغانانو کوي نو زه دا وایم چې دا ډېر هر یو شی منفي اخیستل هغه نیګټیو اخیستل او هر شي ته په دې د شک په نظر سره کتل چې کوم دی د افغانستان دې حد ته ورسو نن چې چېرته دی